او موږ او تاسو عام کې چې کوم نفرتونه دي نو هغه بیا د رشتو په بنیاد دي یا به د پول او پټي په بنیاد باندې دا ټولې خبرې ختمې کوي یووالی افکار دی امت مسلمه که نن یو نشو نو دا واورئ چې د امت مسلمه د زوال ورځي او دا زوال د دې تپوس به د دې پوه خلکو نه کېږي د دې علماو نه به کېږي د دې زمونږ د دې لیډرانو نه به کېږي چې دا نفرتونه یې مونږ کفاره کړي دي ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم آخري خطبه د حج کې دا ویلي عربي لفظ عجمي څه فضیلت نشته او عجمي لفظ عربي او تور لفظ سپین نشته او سپین لفظ تور ټول د آدم بچي او آدم د خاورې نه پیدا ځکه یو شی ټول امت مسلمه کفر مونږ تقسیم کړي یو په قومونو باندې دا عربي دی او دا غیر عرب دی دا فلانکې دی او د مسلکونو په بنیاد تقسیم کړي د مقطع فکر په بنیاد تقسیم کړي په تور او په سپین باندې تقسیم کړي څو پورې موږ یو شوي نیو حال موږ دغه چې څنګه په فلسطین کې دی چې هغلته بچي نسل کشي شروع ده د مسلمانانو نسل کشي شروع ده د مسلمانانو واړه بچي هغه په اور باندې سیزلی کېږي او امت مسلمه هغه خاموش دی هغه غلی دی امت مسلمه هغه بالکل د دې خبرې نه غافل دی چې دا کنې زما د بدن یوې حصه د فلسطین دی دغه حال په موږ او تاسو باندې هم راتلی شي او راغلی دی را باندې دغه حال زموږ کوم حال چې زما بچی زما په مخ کې قتلېږي زما بچی زما په مخ کې د کیمیکلو په بمونو باندې سیزلی شي زما زنانه او زما بیبي د هغې بېعزتي ښکاره کېږي او زه ورته ګورم دا کوم حالت دی د امت مسلمه بادشاهان او حکمرانان هغه په غفلت کې پراته دي خپلې عیاشۍ کوي او دومره د غلامۍ حد انتها ته رسېدلي دي چې د امت مسلمه د یو لوی دشمن دپاره زما بادشاهان هغه د امت مسلمه زنانه د هغې استقبال ته راوباسي